یو ځل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اختر په ورځ باندې بهر تشریف راوړو. یو څو هلکان یې ولیدل لوبې کولې. په دې کې یو هلک یو ګوټ ته ناست دی او جاړي. د نورو ماشومان نه جدا ناست دی او جړېږي. د هغه په بدن باندې زړې کفړې دي. ورځ د اختر ده. د نورو ماشومانو ښایسته ښایسته لباس دی، خو د دغې ماشوم په غاړه باندې زوړ لباس ته اچولی شوی دی. رسول الله مبارک هغې ماشوم به چې د وفرمایه ای هلکه ته ولې جاړه د هلکانو سره لوبې ولې نه کوې؟ کله چې دې ماشوم دا واورېده نبي علیه السلام دې وفرمایله رسول الله مبارک نه پیژانده چې دا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دی. چې ای سړیه ما فریده، ځکه زما پلار د رسول الله مبارک سره په پلانکي جنګ کې دا شهید شوی مړ شوی دی. زما مور دویم خاوند کړی دی. د هغې دواړو زما مال وخوړ او زما د مور خاوند زه د کور نه وویستم. اوس ما سره نه خوراک شته، نه څښاک شته، نه کپړې شته چې واچومه او نه کور شته چې زه پکې اوسم. کله چې ما د فلارانو دا ماشومان هلکان ولیده چې لوبې کوي، د دوی په بدن باندې نوی لباس دی، نو زما غم او مصیبت تازه شو چې کاش زما هم فلار وی او ما دې نوی لباس دا کړی وی. د دې وجې نه جاړم. رسول مبارک صلی الله علیه وسلم ماشوم بچی د لاس نه ونیو او هغه ته وفرمایله چې ستا خوښه نه ده چې ستا پلار زه شم او ستا مور عایشه رضی الله تعالی عنها شي او ستا خور فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها شي او ستا ترو حضرت علی رضی الله تعالی عنه شي او حسن و حسین ستارونه شي. هلک ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه به ولې راضي نه یم؟ د دې نه خو ما دپاره بله د سعادت د خوش قسمتۍ بله لویه خبره چې کوم دی دا نشته. دا د ما دپاره عظیم سعادت دی. دې نفس رسول الله مبارک هغه ماشوم بچی خپل کور ته بوت. ښایسته او بهترین لباس یې ورته راواچو او سرسڼی وله وکړله، ښایسته یې که خوراک یې پې وخوړو او خوشحاله یې که. هلک په خندا او په خوشحالۍ په منډه هلکانو طرف ته لاړ. هغه ماشومانو چې هغې لوبې کولې او دی جدا ناست د هغې خوا ته لاړ. کله چې د هغې هلکانو د هغې په دوی په ده باندې نظر دا ولګېد، ورته ویل اوسه پورې خو تا جړله، دا اوس څه خبره ده او څه وشو چې ته دومره خوشحاله یې؟ هلک ورته وفرمایله چې زه اوږی موړ شوم، خوراک مې وکړ، بربنډ بهترین لباس مې واچو او یتیم وم. رسول الله مبارک زما فلار، عایشه رضی الله تعالی عنها زما مور او فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها زما خور، علی رضی الله تعالی عنه زما ترو او حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما زما رونه دي. نو هلکانو ویل چې افسوس زمونږ فلاران په دغه جنګ کې مړه شوي وي. هلک د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره همیشه تر دې پورې چې کله هغې وفات شولو نو هلک د کور نه ووت او په خپل سر بې خاورې اچولې. ویل به اوس زه یتیم شوم او مسافر شوم. بیا د دې نفس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه ماشوم بچی خپل پرورش کې او په خپل حفاظت کې دا واغسته. د دې نه وروستو بیا د نبي علیه السلام د سفر نه وروستو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا حفاظت کو او خیال یې ورله ساته. دا زموږ د رسول الله مبارک شفقت او عزتمندو حسنی سلوک یو. د یتیمانانو سره موږ او تاسو یتیمانانو سره حسن سلوک وکړو. هغې سره چې کوم دی شفقت
او صله رحمي ورسره وکړو